حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. زما ډیرو قابل قدر قابل احترام مشرانو کشرانو او د خپلو کورونو په چار دیوارو دننه پرد نشینو زما خویندو میندو، الله تبارک و تعالی آیت کریمه کې د شکریا او د ناشکری انجام ذکر کړی دی. الله تبارک و تعالی فرمای لئن شکرتم لازیدنکم، کچره تاسو زما د نعمتونو شکریا ادا کړله زه به درله نعمتونه زیات کما، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که زما د نعمتونو ناشکریم وکړله نو بیا زما عذاب ډیر زیات سخت دی. زمونږ او ستاسو دپاره د شکر ادا کولو انجام نعمتونه پایدار کېدل او زیاتېدل دي، او د نعمتونو ناشکري او بې قدري زمونږ او ستاسو دپاره د نعمتونو زوال دی. زمونږ او تاسو نه نعمتونه به لاړ شي او نعمتونه تلل ځان له عذاب آخرت کې مستقل بیل عذاب به هم ملاویږي. نو الله تبارک و تعالی د منګ تاسو ټول شکر گزار جوړ کی او د هر قسم ناشکری او د عذابونو ندم الله تعالی نجات نصیب کی. 14 اگست کې مسلمانان خوشحالی او یو جشن مناوي، په دې عنوان باندې نن زما بیان دی او په دې بیان کې زه تاسو ته اهم 3 نکات ذکر کوم. پاکستان د آزادۍ تاریخ 14 اگست 1947، په دې باندې پاکستان وطن عزیز کل پاک ملک منګ او تاسو ته الله تعالی راکړی دی. خود دې نمخ کې زمونږه د پاکستان د آزادۍ چې کم جدوجہد کوشش او محنت ته نو هغه ډیر زیات اثر راوړی دی او د هغه محنتونو نتیجه کې الله تبارک و تعالی منګ او تاسو ته وطن عزیز کول خوږ پاکستان راکړی دی. د پاکستان د آزادۍ نمخ کې 3 قسمه محنتونه دي، د 3 خلکو کردار دی او د هغه 3 خلکو د کردار د خاطره الله تعالی پاکستان آزاد کړي او یو ځان له سلطنت او یو ځان له ملک الله تعالی مونږ له را کړی دی. پاکستان نمخ کې 3 قسم خلکو هغوی محنت کړی دی، جدوجہد یې کړی دی، کوشش یې کړی دی او ډېرې قربانۍ یې ورکړي دي. د هغې د خاطره الله تعالی مونږ او تاسو ته وطن عزیز پاکستان عطا کړی دی. پخوا په زمانه کې د پاکستان د آزادۍ نه مخکې چې کوم د علماء دیوبندو هغه علماو دا یو ضرورت محسوس کو چې مسلمانانو ته داسې یو خطه ورکړی شي چې په هغې کې اسلامی نظام وي او هغه ملک خالص د مسلمانانو د پاره وي. نو په دې محنت شروع شو، جدوجہد او کوشش شروع شو او بیا علماو د دې محنت د خاطر ډېرې قربانۍ ورکړلې. یو وخت داسې راغی چې د انګریز د غلامۍ نه د ځان آزادولو په سله کې چې کومه ناره پورته کړې شوه د هغې په نتیجه کې انګریز په غوسه کې او غیظ و غضب کې راغلی دی او مسلمان سره ډېر ظلم و ستم یې شروع کړی دی چې ته دا کومه ناره د ازادۍ پورته کې د دې ازادۍ د نارې نه ووړه او د ملک د ازادۍ خیال په خپل هم د ذهن نه وباسه او د نورو خلکو ذهنونو ته دا خیال مه راوله. هغه وخت چې کوم علماو هغه مشران او اکابر علماو هغې د دې کفارو د انګریز د ازادۍ نه
د هغې د غلامۍ نه د ازادۍ چې کوم جدوجهد محنت او کوشش او قرباني وه هغې نه کلم رستو شوي نه دي او د دغه انګریز د غلامۍ نه د ازادېدو کوشش یې کړی دی او په دغه لار کې چې کم رکاوټ راغلی دی هغه یې برداشت کړی دی په دغه لار کې چې کم تکلیف راغلی دی هغه یې برداشت کړی دی او د انګریز د غلامۍ نه د ازادۍ کوشش یې مخ په وړاندې رسولی دی. یو وخت داسې راغی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغې لیکلی دي وایي کله چې د شیخ الهند صاحب جنازه وه نو د جنازې نه مخکې غسل ورله شاګردانو ورکو. حسین احمد مدنی صاحب رحمت الله علیه فرمایي وي زم په دغه خدمت کې شریک وم زم ورله لګیا یم غسل ورکوم د شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه په ملا باندې تورې تورې نخې وې غټې غټې نخې او داغونه پې داسې لګېدل لکه چې سوځېدلې داغونه دي پې. حسین احمد مدنی صاحب رحمت الله علیه نه د نورو ملګرو تپوس وکړو وایي ته خو شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه سره په سفر او په حضر کې وې جیلونه دې م ورسره یو ځای تیر کړي دي نو تا ته به پته وي چې د شیخ صاحب په دې شا باندې دا کم د زخمونو او د سوې داغونه دي د دې څه حکمت یا دې کې څه راز دی د دې په شا څه فلسفه ده. نو حسین احمد مدنی صاحب رحمت الله علیه په ژړا شو او ورته وایي چې ما ته شیخ الهند صاحب پابندي لګولې وه وایي کومې پورې ژوندیم زما په شا کم داغونه دي دا به چاته نه وی دا به راز ساتې چونکې شیخ الهند صاحب نن وفات دی نو اوس که د هغې راز زه ښکاره کړمه نو په دې کې به هېڅ قسمه بې حرمتي ونه شي او هېڅ قسمه زیاتې به ونه شي ځکه هغې وی زما په ژوند به دا راز چاته نه وی. خو ما ته پته ده چې کله د کفارو د انګریز د غلامۍ نه د ازادېدو کم تحریک چلیدلی دی په هغې کې شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه د ټولو نه وړاندې د ټولو نه پیش و نو په دغه وخت کې انګریز راغلی دی په هندوستان کې د مالټې په جیل کې یې اچولی دی او دته هر قسمه سخت او تکلیف رسولی دی او هر قسمه درد یې ورکړی دی هر قسمه اذیت یې ورکړی دی. شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه دغه هر څه برداشت کړي دي د ژمي اوږدې شپې وې د واورې سانچې به یې راوړلې شیخ الهند صاحب نه به یې کمیس وویسته او په هغه واوره به یې شا ورله ولګوله او سخت تکلیف به یې ورته رسو خو او دا به یې ورته وی چې د غلامۍ د ازادۍ دا تحریک پرېږده او د دې نه رستو شه د انګریز د غلامۍ د ازادېدو چې کوم خلاف تحریک دی دا ختم کا او دا خبره مه کوه. شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه ثابت قدم پاتې شوی دی وای بیا یې د اور باندې سیخونه ګرم کړي دي هغه سیخ به دونه ګرم شو هغه اوسپنه به دومره ګرم شوه چې هغې خپل حقیقي رنګ به ختم شو او تک سور رنګ به د هغې اوسپنې جوړ شو هغه سیخونه به سره شو د ډېر ګرمایش د وجې نه او شیخ الهند صاحب نه به یې کمیس ویستو په شا او په ملا به یې ورله داغونه ورکول او دا به یې ورته وی چې د انګریز د غلامۍ نه د ازادۍ چې کم تحریک دی د دې نه رستو شه او قوم کې دا شعور مه پیدا کوه د ازادۍ تعلیم او تربیت مه ورکوه. شیخ الهند صاحب بیا هم دا سخته او دا تکلیف برداشت کړی دی او د ملک د ازادۍ دپاره محنت او کوشش یې کړی دی او د هغې باوجود شیخ الهند صاحب سختې تیرې کړي دي خو رستو شوی نه دی او د ازادۍ چې کم تحریک و هغه یې پرېښودلی نه دی. نو معلومه شوه چې زمونږ چې کوم علماء کرام دي هغې د پاکستان د ازادۍ دپاره د انګریز د غلامۍ نه د خلاصۍ لپاره کم محنتونه کوششونه کړي دي کمې سختې تکلیفونه برداشت کړي دي نو دا ناقابل فراموش دي دا د ایریدو قابل نه دي چې یو بنده ووایي چې د پاکستان په ازادۍ کې د علماو څه کردار دی د دې خبرې هیڅ قسمه گنجایش نشته دی. علماو د پاکستان د ازادۍ لپاره ډیر زیات محنت کوشش کړی دی او ډېرې سختې برداشت کړي دي خپل ځانونه پې قربان کړي دي خو د ازادۍ تحریک نه رستو شوي نه دي. نو علماو د پاکستان په ازادۍ کې ډیر لوی حصه
اغشته ده د پاکستان د ازادۍ دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي بیا په قوم کې علماو شعور پیدا کړی دی د ازادۍ ترتیب یې وړاندې کړی دی او د ازادۍ ترغیب یې ورکړی دی قوم یې را بیدار کړی دی او د قوم یکجهتي علماو حاصله کړې ده دا ټول قوم علماو یوځای کړی دی او د ازادۍ आवाज بلند کړی دی او د پاکستان د ازادۍ تحریک چلولې دی مخ په وړاندې بوتلې دی نو معلومه شوه چې علما د پاکستان د ازادۍ په کردار کې د چانه کم نه دي دوی ډېر زیات محنت کړی دی د ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي نو دا خو یو اهم نکته ده چې د پاکستان د ازادۍ دپاره کم تحریک چلیدو نو د دې سرغنه او بنیاد هغه علمای دیوبندو نو یوه نکته خو دا شوه چې علماو د پاکستان د ازادۍ دپاره ډېر کوشش کړی دی خو بیا قانوني لارې معلومې نه وې نو قانوني لارو د زده کولو دپاره او قانوني لار سیده کولو دپاره علماو ته د یو بهترین وکیل د یو بهترین جج او د یو قابل انسان ضرورت راغې نو هغه ضرورت د قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه په شکل الله تعالی پورا کړی دی علماء دیوبند محنت کړی دی ترغیب یې قوم لور کړی دی شعور قوم کې پیدا کړی دی د ازادۍ جذبه یې قوم ته وړاندې کړی ده او بیا چې د قانونن کوم لار سیده کولو او کوم قانوني تعاون او مرسته حاصلولو نو هغه د قائد اعظم په لاس باندې شوی دی نو قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه دا او علماء کرام یوځای شوی دی علماو محنت کړی دی علماو کوشش کړی دی او قائد اعظم محمد علي جناح رحمت الله علیه هغه ورته قانوني لارې ښودلې دي قانوني اسلامی نظام ورته ښودلی دی او د قانون په لار راتلل او بیا ملک جدا کول او ښکلي وطن مارز وجود کې راوستل دا د دغه دوو محنت دی او د دې دپاره چې کومې وینې توی شوي دي نو دا د پاکستان چې کوم عوام دي هغوی خپلې وینې توی کړي دي قائد اعظم خپل محنت صرف کړی دی او دغه شان علماء دیوبند خپلې قربانۍ وړاندې کړي دي او د دې د خاطره بیا پاکستان رضی وجود کې راغلی دی او مونږ او تاسو ته ښکلی د ګل په شان ښایسته پاکستان الله تعالی بطون نعمت را کړی دی نو دغه دوه اهم نکات دي یو خو علماء دیوبند دي بل طرف ته قائد اعظم محمد علي جناح دی او درېمه اهم نکته چې ډېره زیاته ضروري ده هغه دا چې عوامو پاکستانیانو ډېرې قربانۍ ورکړلې هغه وخت کې دا فیصله وشوه چې کم مسلمانان په بھارت کې او بمبئی کې او هندوستان کې پاتې کېدل غواړي نو پاتې دي شي او کم چې هجرت کوي نو هغې د هجرتو کې نو بیا هندوانو دا مسلمانان جدا کېدو ته نه پرېښودل او دوی سره ظلم ستم شروع کو دویم نه غوښتل چې موږ نه د مسلمان بیل شي او د د ځان له اسلامي ملک شي نو دا هندوانو هم نه غوښتله انګریز او فرنګي هم نه غوښتله نو په دغه وخت کې مسلمانان هغه مسلمانان چې د بھارت نه هجرت یې وکړو سفر اراده یې وکړله عازمین سفر دي هغوی نیت او عزم کړی دی اراده او عهد دې کړی دی چې موږ به پاکستان ته لاړ شو په پاکستان کې به موږ ته حقوق ملاویږي زموږ به حفاظت کولی کېږي او موږ ته به زموږ مقام او حیثیت راکولی کېږي او موږ ته به زموږ حقوق راکولی کېږي د دې دپاره مسلمانان د بھارت نه پاکستان ته هجرت دپاره را روان شوي دی هجرت کوي په لاهور کې په 1965 کې د یو نوجوان نکاح وه دې دپاره دا واقعه تاسو ته ذکر کوم چې پاکستان نه چې کوم د ازادۍ نه مخکې کومې قربانۍ عوامو پاکستانیانو ورکړي دي نو هغه قربانۍ ډېرې زیات اهمیت لري او هغه د ایرېدو قابل نه دي یو داستان
په وینه باندې لیکل شوی دی نو دا ډیر زیات اهم او اهمیت لري. په 1965 کې په لاهور کې یو نکاح وا. اوس دغه د الګ او د جنې د نکاح په مجلس کې مولوی صاحب د الګ ته وی چې نوجوان ستاسو نوم دی، نه دی نوجوان ورته وی چې زما فلانی نوم دی. نو بیا ته نکاح فارم کې مولوی صاحب د پلار ولدیت په خانه کې د پلار نوم لیکي. نو مولوی صاحب وی استاد نوم نه په خپل ولدیت او خایا استاد بابا سو نوم دی. نو دغه نوجوان حق حیران شو چې ما ته خو د پلار نوم یاد نه دی. د 13 کالو ماشوم دی یا د سکم 13 کالو نوجوان دی او دته د خپل پلار نوم معلوم نه دی. نو د نکاح په مجلس کې مولوی صاحب دی او نور گواهان سم ډیر خلک ناس دي، هغه ټول حیران دی نوجوان ته ګوري چې تا ته د پلار د نوم ولې یاد نه دی. نو دی نوجوان ورته وی چې اوسه پورې موقع نه راغلی، ضرورت نه دی پیښ شوی چې زه د مور نه تپوس کوم چې زما د بابا څه نوم دی. نو دا ضرورت نه راغلی، ما تپوس نه کړو چې ته مې خیال هم رانغې چې اسې د مور نه تپوس وکم. اوس مور له کور ته ورغې او ټولې زنانه د چم ګاونډ او د خاندان راغلی دي. خاندان سو خو چې څونه ګاونډیانو نو دا د دوی یو خاندان شان شکلو، دا ټول خلک را ټول شوي دي، زنانه دي. اوس الګ سیره په غاړه ده او د مور خواله راغې او مور ته په غوږ کې وی چې مورې دارا ته وایا چې زما خو خپل نوم مولوی صاحب لیکو، خو د ولدیت په خانه کې د بابا نوم غواړي. نو اوس پورې ضرورت نو راغله، تپوس مې درنه نه دی کړی، نن ضرورت راغې د بابا نوم ته. نه ته راته ووایه چې زما بابا څوک او څه نوم چې هغه د ولدیت په خانه کې د بابا نوم را لولیکي. مورم حق حیران شوا چې اوسه پورې خو دی بچی تپوس نه دی کړی، نن څنګه تپوس وکړو. مور په جړا شوه. نو غیر چاپیره د واده له راغلی چې څونه مېلمنې زنانه وې هغه ټولو ورته کتل. او په بیٹک کې چې کم عالم ناسته او کم عوام ناسته نو هغه ټولو आवाज اوریدو. دا نوجوان په قار شو، په غوسه او په غضب دی. مور ته وی چې زما د پلار نوم ما نه ولې پټه وایا راته زه د چا زوی یم، د پلار مې سنوم دی. نو دا مور ورته جاړي او غټي اوښکې د سترګو نه بهیږي. دا مور جړیږي او غیر چاپیره زنانه یې تپوس تماشا کوي. اوس دا زنانه تماشا کوي ګوري او دا نوجوان اصرار کوي. مور پسې نښتې چې خامخا ما ته به زما د پلار نوم ښې او که زما د پلار نوم راته نه ښې نو د دې شرمندګۍ نه ما له مرګ ښه دی او چې تا سره زما د دې سوال جواب نشته نو زه ځم خودکشي کومه. ما له مرګ سل چنده ښه دی چې زه د دې شرم نه خلاص شم چې زما دا مور ما ته د پلار نوم نشي ښودلی، نو زه د کوم عمل په نتیجه کې دنیا ته راغلی اوس ما ته واضح نه ده او پته نه لګي مور د پلار نوم ښودلی نشي نو د دې نه ماله مرګ ښه دی. مری کې ځان له پړې واچو، کوشش کوي ځان له د مرګ کولو انتظام کوي، ځان وجنې خودکشي کوي. دقه وخت کې مور ورته وایي بچیا لږ ودرېږه، زما یو مختصر خبره وره، دا غینه بعد بیا که خودکشي کې او که جون تیرول غواړي ستا خپل اختیار او خپل مرضی به وي، خو لږ به انتظار کې چې زما خبره تفصیلی تسلی سره ووري. ځکه نن خبره زما په لمن باندې راغلی ده، نن خبره زما د لوپټې په حیا او په عزت باندې راغلی ده چې ستا د پلار د نوم تپوس ته مانه کې او زه درته نشم ویلی نو په ما الزام راځي. نن به زه تا ته واضح حکم 13 کالو شو چې تا نه مې دا خبره پټه ساتلې ده تر دې چې تا باندې مې تعلیم نه کو، ځکه چې سکول کې هم ستا د ولدیت تپوس به کوو نو ما په تا باندې سکول سبق نه دی ویلی. او نن خبره زما د لوپټې د داغدار کې دو راغلله نو زه خپله لوپټو لمن پاکه ساتم. خو یو داستان درته بیانوم، دا به وورې، د هغې نه پس خودکشي کې او که ژوند تیری خپله د مرضي ده. نو ټولې زنانه حیران دي او دا مور ورته جاړي. دې نوجوان ته وایي بچیه ما ته رانږدې شه. بیا ورته وایي چې کله پاکستان او د هندوستان ترمنځ تقسیم وشو، پاکستان ته مسلمانانو د هندوستان او د بھارت نه هجرت شروع کو، نو دا جینې ورته وایي دا زنانه د الګ ته دا مور وایي هغه وخت کې زه ماشوم وم
او تقریبا د 19 کالو جینې او ما واده مې نه دی شوی او دغه وخت کې زه پلار مور رونه خویندې او زما ترونو هغوی ټولو هجرت وکړو او په لاره مونږ باندې هندوانو حمله وکړله نو زما نه څه ترونه رونه مړه شو او پلار مې پاتې شو رونه خویندې څه پاتې شو څه مړه شو او په لار مزلم کو سفرم کو هجرت په دوران کې دروازې به مونږ چرته پټ شو د اونې غنې لاندې ځان بم په جاړو په شاړو کې پټ کو او چې بیا به شپه شوه نو د شپې بم بیا هجرت کو خو ما د پلار او د ترونو نه د لارې نقشه زده کړې وه چې په دې به لاړ شو بیا د فلانې لارې نه بیا به مخکې بارډر راشي په هغې به مونږ ووړو وایي دا خبرې مې ټولې په خپل کور کې په سمسمکي حالاتو کې اورېدلې وې نو بیا چې کله مونږ باندې هندوانو حملې وکړلې وایي ډېر خلک زمونږ نه شهیدان شو ټوله قافله نیمګړې نیمه خوا شوله وایي په دغه وخت کې زما مورم و پلارم و زموم او یو ورور خورم را سره ترونه او بعضې رونه خویندې رانه شهیدان شو اخر کې هندوانو بیا په مونږ باندې حمله وکړه اوس په دې حمله کې مونږ سره اسلحه هم نه وه او دومره طاقت هم نو یریدلې مو بس هندوانو حملې سره ټول زما چې د خاندان خلکو ټول رشتہ دار رانه شهیدان شو پلار رانه وفات شو مور رانه وفات شو او رونه خویندې رانه ختم شو وی صرف ایک یوازې زه پاتې شوم وی دا وی چې زه دروازې په هغه جاړو کې په بوټو شاړو کې به پټېدم او د شپې به مې هجرت کې مخ په وړاندې سفر او مزل کو وی مخ په وړاندې تلم یو شپه نیمه کې وی ما وکتل چته د انسانانو لاشونه پراتو وی پاغي باندې چې ورغلم پاغي کې د یو ماشوم چې هغه پیر او دون کې د پيو ماشوم د داسې ماشوم आवाज او جړه مې تر غوګه شو وی چې ما وکتل غیر چا پیر یو مړی لورتلم تیار وسه ملیدل نه اخر کې ورغلم یو مور مړه پرته پوینو کې لت پت دا او یو ماشوم بچي ور سره دی وی دغه وخت کې کدا ماشوم ما پرېخو شرمخان درندگان راغلی دا ماشوم به تبا کړي خوړلې او ضایع کړي او هلاک کړي به او کما پر خودور وز راغلی د دې ماشوم جړه پسې اندوان براغلی شرفسند او پسادیان دی غي به دا ماشوم وجلو وې زما په ترس او خوړو رحم می پراغه هغه ماشوم می روچت کو خپل زړه پورې می جوخ کو قلار مې کو او شپه په شپه باندې مزل کوم زه څه خبروم لږ وړاندې بیا د پاکستان بارډر باندې راوړېدم لاهور ته راغلم د مهاجرینو چې کوم کیمپونه لګېدلي وو په هغې کې هر یو کیمپ کې هر یوه پرده ما پورته کړه او ومې کتل خپل رشته داران ما نه خطا شوي ما وی چې پیدا به کوم په ټولو کیمپونو کې په ټولو مهاجرینو کې ما وکتل زما یو رشته دار زما یو د خاندان ملګری او بنده ما ته په لاس را نغې وی صرف تنها د بھارت نه پاکستان ته یوازې سر زر رسېدلی زما خاندان په لاره کې شهیدان شوي دي که جمدینو ما ته پته نه لګي هغوی ته زما او ما ته د هغوی پته نه لګي یو بل نه خطا شوي یو سرانه شهیدان شوي دي وی دغه ماشوم ما کور ته راوستو او دلته په لاهور کې ما په کری کور واغشتو او په هغه کور کې خلکو کره به مې خواري محنت مزدوري کوله کار محنت به مې کو او د خلکو به مې تعاون کو هغې به ما له خوراک کاک را کو لږې مناسب پیسې به د کور کری به مې په ادا کوله بیا یو وخت داسې راغې هغه ماشوم پرورش مې کو دونه غټ شو چې نن 18 کلنه عمر ته رسېدلی دی نن مې ورله د نکاح مجلس مقرر کړی دی او نن هغه ارمان پورا کوم چې زه به د خپل زوی واده وکم خو بچیه ته راته ووایه په کم بیابان کې چې ته ما په ځنګل کې د لاشونو د خوانه روچت کړې ستا حقیقي مور هلته په وینو کې لت پت پرته وه ما ته څه پته لګي ما به دغه وخت کې په شپه کې د چا نه تپوس کو چې د دې ماشوم د دې مور څه نوم دی د دې ماشوم څه نوم دی د ده د پلار څه نوم دی نو ما ته خو د دې خبرو پته نه لګي ما خو ته ځان سره ورکوټې لوی کړې د بچي په نوم مې ځان ته رانږدې کړې چې ته زما بچی او زه ستا مور او ستا د خاطره ما واده نه دی کړی تا ته سر سپینومه دا مور ورته وی چې اوس ته انصاف وکړه ما ته ووایه چې تا له دا نوم خو ما کېښوده دغه اسانه وه خو دا راته ووایه چې ستا د پلار نوم ما ته څه پته لګي چې ستا پلار څوک دی ته د چا زوی ستا د پلار څه نوم دی دا خو ما ته پته نه لګي د ټول مجلس دا واقعه واورېدله ټولې زنانه په جړا شولې نننه په بیټک کې مولوي صاحب دغه سره نارینه د نکاح چې کم ګواهان دی هغوی هم جاړي او بیا دا الک معافي غواړي دته احساس شو چې دومره لویه قرباني
هیڅوک هم د چا دپاره نشي ورکولی. لکه دې پردی زنانه چې زه زوی کړې او زما دپاره کم قرباني ورکړې ده، بیا د دې مور لاسونه نیسي ښکلوي او لاسونه سر پورې تندي پورې لګوي او دې بیا راپرېوته د مور په خپو باندې او د مور خپې ښکلوي، قدمونه ښکلوي چې واقعي تا ما سره ډېر احسان کړی دی. زه د کفارو د هندوانو او د بلوایانو د تکلیف او د هغوی د سخت او درندګۍ نه د محفوظ کړی ما. یقینا چې تا ډېره لویه قرباني زما دپاره ورکړې ده. نو موږ په دې دریو خبرو باندې رسیږو. زموږ په نتیجه کې درې خبرې مخې ته راځي. یو خدا چې علماو ډېر لوی کردار د پاکستان د ازادۍ په دې تحریک کې ادا کړی دی. قائد اعظم محمد علي جناح د خدمات، د محنت، د جدوجهد او کوشش دا د چانه پټ پناه نه دم ډېرې لوی قربانۍ ورکړې دي. او د پاکستان هغه مسلمانان چې د هندوانو د ملک نه د بھارت نه هجرت کړی دی، د هندوستان نه راغلي دي دلته پاکستان ته، نه دوی چې کومې قربانۍ ورکړي دي د چا نه پټې پناه نه دي. نو اوس یو مسلمان دی، یو پاکستانی دی، دا سوچ وکي چې آیا د پاکستان د ازادۍ په ورځ باندې په 14 اگست باندې کوم خوشحالي مناوي، په دې کې د ډول باجو میوزک پکار دی، کسر په سجده لګول پکار دی. بیا چوکونو چوراهو کې دا بنده دی سلنسر د موټر سایکل نه وباسي، غټې غټې شپېلې دی راواخلي او جنکې دی بار روزي د پاکستان جنډې دی په مخ جوړې کی او دوی د پاکستان د ازادۍ کوم جشن مناوي. آیا دوی ته دا حق شته؟ نشته دی. صرف او صرف مونږ په دې نتیجه باندې رسیږو او مسلمان په دې تاریخ نظر واچي، نه صرف په دې یو خبره باندې دته یقین حاصلېږي چې د پاکستان د ازادۍ ورځ راشي نه ته به الله ته سر لګې سجده بکې، یا الله شکر دی چې کوم پاکستانیانو قربانۍ پیش کړې دي هغه قربانۍ ته رایګاه بونتللې، هغه ځایله نړۍ ښکلې پاکستان په وجود کې راغللو. مونږ له د ښکلي وطن عزیز پاکستان راکو، نو د دې شکریا ادا کول پکار دی. الله تبارک وتعالی د هر یو نعمت په باره کې عمومي بیان کوي، لئن شکرتم لازیدنکم، زما د نعمتونو شکریام ادا کړه زه به درله زیات کم، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، او که ناشکریم زما د نعمتونو وکړله بیا مې عذاب سخت دی، نعمت به درنه یو واخلم آخرت کې به م عذاب درکم. نو د پاکستان د ازادۍ په ورځو کې تاسو چې کم د شریعت منافی اعمال کوي نو دا ناشکرۍ کې راځي، دا په جشن ازادۍ کې نه راځي او دا ګناه او ناروا عمل دی، د شریعت خلاف کار کې. الله تعالی نعمت درکنو ته ته دا وی چې د دې نعمت دا بدله ده چې خدای پاک ستا شکریا پځې ستا نافرمانی وکوم، نو نه مسلمان په دې نتیجه ورسید چې الله تعالی دا نعمت را کړی دی. په دې شکر او الحمدلله ویل پکار دی او د پاکستان دفاع کول پکار دی، د پاکستان د تقویت او د مضبوطیا سوچ پکار دی. او کم خلک چې د پاکستان د مضبوطیا سوچ کوي دا غوی ملاتړ جوړېدل پکار دی، او کم خلک چې د پاکستان د کمزورۍ سوچ کوي هغه خلکو ته بددعا کول پکار دی. الله دې هغه خلک آباد کی څوک چې د پاکستان مضبوطوالی او آبادی غواړي، او هغه خلک د الله برباد کی څوک چې پاکستان نیمګړی کول ټوکړې ټوکړې کول غواړي، الله د هغوی په خپلو ارادو او فیصلو کې ناکام کی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.